بسم الله الرحمن الرحیم. باب چارم افادات نافعه. دا څلورم باب دی مولوی صاحب بده کی نفع ورکون کی فواید بیانېږي. زمنګ مصنف وی ازما استاد چې مولوی سید محمد صاحب بریلوی الله دی ول درجی اوچت کی وای خسته ذهن لرلو خسته علم صرف سره خاص شوق علماء علم صرف چې کوم شذوذ ذکر کړي هغه کوشش کړي دا شذوذ یې ختم کړي دي. هغه شذوذو کې اول نمبر دا ووري مولوی صاحب تاسو ته قاعده معلومه ده اتم نمبر قاعده چې کله وو او بیا راغلی وي ما ته وګورئ خاصه توجه به ورانیږي. ما قبل ترنه ساکن وي د وو او یا وو او یا متحرک راغلی وي ما قبل ترنه ساکن وي د وو او یا حرکت به تور کی ما قبل تا کچری د حرکت د وو او یا فتحه وا نو او یا په پالیب سره بدل کیدی ته ویل کیږي یو قالو والا قاعده یادم شي. اعتراض په راضی الګه دا قاعده چې دا په اقامه کې خو چلیدلې د اق وما کې اقامه شوه ده استق وما کې استقامه شوه سیده خو ارواح کې نه ده چلیدلې مکه اقوامه پشان ده الته چلیږي ارواح کې نه چلیږي استصوبه کې نه ده چلیدلې سره ده نه چې استقامه کې چلیدلې ده په سوال پوه شولې نو څومره زینو کې چې نه چلیدلې علماء صرف وي دغه شاذ دي. زمن مصنف وي ازما استاد دا شاذ ختم کړي په داسې انداز باندې هغه وي چې مولوی صاحب دې د باره یو شرط تم ذکر کوا. شرط ولادار چې په مصدر کې به دغه الف ملاقی ده دغه واو ملاقی ده الف واو او بیا ملاقی ده الف سره نوي. څه مطلب کچري مصدر داسې و شلته د واو او یا نه پس الف راغلی و نو بیا دغه واو او یا حرکت ما قبل ته ورکول او بیا د پالیب وغیرہ باندې بدلول لا کار به نه شو کولای. نو په ارواح مصدر د ارواح دلته ونه بس الف ده ځکه دا کار ونه کو او د استصواب مصدر د استصواب دلته ونه بس څوک دی الف ده ځکه مو حرکت ما قبل ته ورنکو. په دې مسله پوه شو نو به اعتراض وکا د اقامه مصدر هم اقوام ده کنه یار التری ولې کړه ده استقامه مصدر هم استقوام دي التری دا کار ولې کړه. جواب دار مولوی صاحب د باب توجه نه بورانه وي زمانم کاروانه وي د باب افعال او د استفعال مصادر په دوه قسم دي. یو افعال استفعال وزن دي او یو یعنی د دې اوزان یادوم دوه قسمه یو افعل او استفعل په وزن باندې دي. افعل توجه خبره بيخي اسانه کړي کوم د کې علال شوه کنه افعال معلله دي هغه مصدر افعل په وزن باندې دي افعال نه امدا شان باب استفعال کې استفعل په وزن باندې دي. نو ولته د وو او یان لکه مثال اقومه وو نه بس الف شته مصدر کې نشتا استقومه کې اشتره نشتا نو دلته چې الف نشتا قاعده پکې و چلی ده او کوم د کې چې علال نه دی شوی داغو اوزان افعال او استفعال په وزن باندې دي الته وو د یانه بس دي لکه ارواح کې الف دي استصواب کې الف دې ځکه قاعده ونه چلاواله په پوه شولې به یو خبره کړې ده دا افعل وزن استفعل وزن دا د افعال او استفعال کې چې کوم دوا وزن دا دواړه راځي دا صرف ناقصو کې راځي خو ناقص دې پورې نه دي خاص ناقص دې نه علاوه هم راځي خدا وزن چې راځي کنه صرف ناقصو پورې خاص دي. لکه ته بل وزن خیمه لکه فعلن دا وزن ناقص پورې خاص دی ان کې ناقص دی وزن پورې نه دی خاص ناقص دی وزن نه غیر نور اوزان باندې راتلې شي ثلاثي مجرد کې خیالم دې کلم دی. دقه حساب کتاب دی مولوی صاحب افعل او استفعل اوزان دواړه خاص ناقص پورې دي خو ناقص د اوزان پورې نه دي خاص. لہذا کوم دې چې علال شوی موږ وې دی اوزان باندې دي کوم دې چې نه و شوی موږ افعال او استفعال دا آسان کار دی به ورڅوک د سي جوړي خو بزور کې کوم زمانوي مشران خلق دي ینه سړي له مزه خو مال دي قاعده را نکړه لازم بانی کې سي خجي دا قصه ختم شوله. بلا اعتراض په کوم شي تاسو ماته لګ متوجي شي اعتراض دار تر تقریبا په 13 قاعده کې ویلو چې فعل اصل له قوام کې به الا په یا باندې بدلو چې فعل کې علال شوی ویلی مو کنه التم فعل اصل کړو دلته مصدر اصل کو دلته چې الکه مصدر کې دالو بوینو علال بکیږي او کدانې علال بنې کیږي مصدر دی اصل
پتن لګي عجیبه کار کې مصدر کله اصل کې او کله فعل اصل کې. جواب زمون مصنف استاد ته جواب ورکړي وای دا سطحي خبرې دي چې مصدر اصل له او که فعل اصل له بنیادی خبره ده نه ده. اعلال کې اصل خبره ده د مولوی صاحب اصل خبره ده تاسو ماته لږ متوجه شئ. کچري وصيغه دا سیوا چې هغه دا تقاضا کوله چې زما د وجه نه دي ټول صيغه زما په شان شي بس مقه صيغه اصل له ته موږ نه ګورو چې هغه د کوم یو صيغه ده خیالم ده کنم ده هغه د غایب صيغه ده کله مخاطب صيغه ده کله متکلم د کار مسله نشته او که یو صيغه داسې و چې هغه د تقاضا کول زما په وجه دي ټول صحیح شي یو کې ملال مکوا دا غیبه منو منګه په به شولې لکه اوس ګوره مثال به تور مانی اکرم یکرمو کې او اکرمو د وجه نه مونږ وای کنه یو اکرمو کې مونږ هم زغورځولې غایب صيغو کې یو اکرمو یو اکرمان ټول کې مغورځولې دي تو اکرمو ولی مونږ واحد متکلم څخه کې دوام زی جوړېدلې او اکرمو نو ګور دلته اوس که سوچ می د متکلم واحد متکلم صيغه اصل شول دي وجه نه ټول کې دا قانون و چلیدلو رسیدا کنه او په يهبو کې تچلال شي يهبو یا ایدو والا الته قانون دار چې کله عین کلمه مکسوره وي او حرف مضارعت یاوي او فا کلمه کې و راشي و بغرزيږي څوک راشي صحیح ده ولی کله چې حرف مضارعت یاوي به بعد شولا چې حرف مضارعت یا نه وي حمزه وي متکلم صيغه نون وي متکلم صيغه تاوي لکه بقای نور صيغه هغه کې وایغه په دې باندې ورحمل دلته بغرزيږي دلته اوس غایب صيغه اصل وګرځوله یو ځکه متکلم اصل ګرځولې یو ځکه غایب اصل ګرځولې دا ولی مولوی صاحب ځکه دیو دې ته نه ګوري چې غایب اصل او کوم متکلم اصل بلکې یو صيغه تقاضا کوم مضبوطه ده د کومې صيغه تقاضا مضبوطه لري ته ګوري. بل اعتراض یاره جيبه کار دی وکړلو تا خوراته چې کله قاعده بیانوله تا یا یاد نکړه یاد مشي کنه شي هغه محمود په قواعدو کې وکنه محمود کې د معتل قواعدو کې اوله قاعده و تقریبا اوله الته خطا د سی ویلیو چې سرپین یا د یا نه د بکار بلکې د سی ویل بکار دي حرف مضارعت او د کسره ترمنځ الته حرف مضارعت یا دلته واپس یا تراله دا جواب ورکوي مولوی صاحب یو د قاعده بیانول دي ایو دغه نقطه او سبب بیانول دي نو که قاعده بیانې نو د سی بیانو چې ټول اجزا ته شاملې ځکه مغل ته قاعده بیانوله نو ډایرک حرف مضارعت یاد کړلو چې ټول ته شامل شي ایو نقطه بیانول دي نو تکي به اصل لذي نو اصل خبره په یا کې ده بس بو شولې دا خبره مو شوله کنه میرا شمري سي دویمه فائدې له ابا یا ابا اجي سب دواړه ورسته قبل لګو استاد خفغان موافق اوس ګيري منګه ابا یا ابا مولوی سي منګه قاعده ویلې ده چې کله باب د فتح يفتحوي عین کلمه یلام کلمه کې به حرف حلق وی دا ولا شرط ده خو عین کلمه کې چې حرف حلق وی یلام کلمه کې وی او شرط نه چې خامخا دی باب د فتح نه باب د فتح له شرط د چې عین یلام به حرف حلق وی به اعتراض دی چې لکه قلا یقلا کې خو عین یلام کلمه حرف حلق نه ده عض يعض کې عین یلام کلمه حرف حلق نه ده بقا يبقى کې عین کلمه د حرف حلقونه نه د ما خبرو پويږي سره د دې نه درې واړه د کم باب نه دي فتح نه دي جواب داري مولوی صاحب خلق څه وي دا شاذ دي زمنګ د مصنف استاد وي شاذ ماز نشته وي قاعده لکه صحیح بیان کا قاعده د سی وایا چې باب فتح چاته ویل کیږي چې صحیح وي صحیح شرط ولدار چې عین یا لام کې به حرف حلق وي صحیح یادو ما پاتې شول چې صحیح نه وي ناقص وي کې به دا شرط نه چې عین اعلام کلمه کې به حرف حلق وي او دغه قلا یقلا د خو ناقص دي کې شرط عین اعلام کې حلق حرف حلق کېدل ندي دغه شان عض يعض دا هم صحیح ندي دا خو مضاعف دي بقا يبقى دا هم ناقص دي ندي کې دغه شرط نه چې عین اعلام کلمه دي حرف حلق وي پوهه به شولې دام ختم شولا به اور پس راشي درې مفیدې له کل خذ مر لکبر وګورئ اعتراض دا جوړیږي چې یار دا کل د اکلانه جوړ دي اکلا یاکلو یا حرف مضارعت تو ورزوا حمزه ساکنه ده کنه ده نو قانون خدای اوس منګنن کافیه کی ویلو کچری حرف مضارعت تو ورزو امر جوړه او فا کلمه ساکنه وته حمزه وصل راوړي نو او خذ پکارو ته خذ وی
نو خذ د قاعده خلاف دی دغه شان مور د امرانه جوړ دی او مور پکارو دو شو او اکل یاکلو کی او کل پکارو دا ولی کل خذ مر غله ويجي دا شاذ دي زمونږ د مصنف استاد وی شاذ ماس خبرې ما کوي وای دلته وی مولوی صاحب قلب مکانی شوی دی ښا څنګه لګ ما ته متوجه شي اوله صيغه کومه یو ده کل لکنه دا اصل کې دی کلون جوړ دی صحیح ده یاکلو د څه شولا یا کولو امزه فا کلمه کده یا کو کا عین کلمه کاف چې عین کلمه کده نه عین کلمه فا کلمه تر وړلا کاف یک او لو او دا حمزه چې وکنه فا کلمه ولا مین ته وړه څه جوړ شو یا کولون جوړ شو یک اولو ابي رسلو ولا قاعده خو تاسو معلومه ده کا حمزه حرکت کاف ته ورکو حمزه مو غرزه ولا نڅ جوړ شو یا کولو وس حرف مضارعت یا لری کا نو سو کاف متحرک دینو څه جوړ شو کول نه پیږي په درشن اخذ کی یا خذو کی جوړ شي یخ اذو یخ اذو حمزه حرکتم خاطه ورکو حمزه مو غرزه ولا دته شو یاخذو به یالری که خذ دغه شان یامرو کی یمرو حمزه حرکت میم ته ورکا یمرو یالری که څه بشي مور توجه اعتراض یار دا قاعده خو په افعال قلوب په افعالو کې وجوبي ده نور خو جوازي ده ته خو فرض یې کې کل او مر وي او خذ وي دا څه کې خاص کر کل او خذ خو خامخاوي نه پیږي به جواب قاعده لګه پورا بیان کا قاعده د سیدا چې د یسلو ولا قاعده د افعال قلوب په افعالو کې موجوبي ده او چې کوم د قلب وشي هلته موجوبي ده آسان کار دی خپل ولو به تکوانو بس دا سید منوي منقاسم دم نه غم نه کو نشنه په تعالی خوشالي سیدا وای څه چې ویرا توایا اعتراض بل وره یار استاجي کله کله خو امور خم راضي کنه یار څوک راضي وخت دې قاعده بیان کړل چې کوم وخت قلب وشي کنه قلب الته وجوبي ده نه پکاردار شي یا امرون یم اورجول شی او به یمرو شی او به صرف مروي صرف څه وي هران کې مور منګ نه کله کله یا خلک څه وي عمرم وي عمر به وي جواب وکم کې چې عمر وای کنه الته قلب نه کوي وسی خبره ته وزندار ده څنګه کوي قلب نه کوي چې قلب نه دی کړي نه به قاعده وجوب نه ده به دواړه کیږي کنه خبره ختم و به نشول دي سبب الکه دي خو شروع کوخه اوس ته دا بیان کړه قلب خالی ته کنه نور مولانم وي څه غیشته و یا ډیر خلک وي ازازت نور سی غیر خیمه په درې طریقو سره قلب کیږي کله کله فا عین تراله شي عین فا تراله شي او عین لام تراله شي لام عین تراله شي دوا دریم لام لال شي فا کلمه ته فا لال شي عین کلمه ته عین لال شي لام کلمه درې واړه کار کیږي اول برته مثال وایم ولې وای ادرون چې کنه وای دا جمع د دارون دا څوک ادرون وای ادرون اصل کې اد اورونو څنګه توجه اد لکشن وکي دي ښه سیدا اد او اورون حمزم دال زه تراولله افعل عین وکنا اد او افعو حمزه په عین په ځای و امر واخ سلفا په ځای امر دال زه دال مین زه ته ویوللو څه دې شو درون ابد امانه ولا قاعده به جاری شولا درون ته جوړ شو په بنه شولې به مخکې راځي دا یو بیرشوي تاسو دې کې خامخا بیخي تشریح مغواړی کنه دویم دراشه تاسو ما تلک برو غوري دویم کې چې عین لام زید وی سلام عین زید راوړل ملي سب قوسن چې ده کنه دغه جمع راځي قسیون قوس فاعل التدا وو چې ده کنه قو لاندې به بالکل نه غوري دا موږ سین لوړې دي سین زیلا او سین مو زیلا راوړې قص ون به جمع راغلي د قصون دوه راغلي په اسم د اخر کې دواړم په یا بدل کړو یا ما قبل حرکت ولا کسره کړلا او فا کلمې لم کسره ور کول شو دا قاعده موږ دلیون قاعده کې ویل په به شولې کدا قاعده ونه چلے کنه نو قسین جوړېدو اس طریقه نه جوړېږي
کله قلبونه کې به قصي نه جوړيږي څو شو دوا دریم نمبر مولوی صاحب چې لام فاب زه تراوړي فاعن زه تويس ان لام زه تويس دالک شیء شین فا په ځای کې دی وګورئ توجه یا پاین ځای کې ده حمزه لام ځای کې ده او منګه د دې نه جوړ کړی دی اشیون حمزه لام ځای تر فا ځای تر راوړله اش او شین چې دی کنه فا په ځای کې عین تلاړی او یا چې وا عین په ځای کې وچا تلاړ لام ته اشیون او به جمع راغلی ده اشیاء راغلی کنه ده د دې اصل کې لفع دا وزن جوړ شو افعال وزن نه دی لفع اشیاء دلیل په سری مولوی صاحب توجه ما تلک برو ګورئ وکي قلب پکې ونه مانی کنه تاسو ټول دنیا ته معلومه ده چې اشیاء غیر منصرف دي سبب د غیر انصراف به څه دی چې اخره کې الف مد راغلی ده او دا د تانیث علامه ده کنه او دا یو قائم مقام د دوی تای متحرکه تای مقدره همزه مقصوره او ممدوده الف ممدوده مقصوره والف ممدوده الف ممدوده راغلي اشیاء اوس په بوښ کچره ته قلب ونه کی به خو اشیاء وزن نه جوړیږي به هم شروع کې همزه راځي شروع همزه خو اخیره کړه و به نه رسیدلې نبی غیر مصرف څه سبب نه جوړیږي ورسیدلې به ځکه کته کې قلبونه کې به د افعال وزن جوړ شي افعال اشیاء شیء فا افعال وزن بشي او افعال وزن کې غیر منصرف اوزان کې افعال نشته دي قلب کې فعلا وزن به جوړ شي شیء فعلا پیږي کنه به نو ما به خبره ونه رسیدلې تاسو لږ متوجه شئ دې خبرې ته به دا جمع د چا ده شیء رسیده کنه ما خبره لږ چې الټه ویله صحیح ده کنه شیء اصل کې شیء او ده او موږ څه جوړ کړل اشیاء رسیده د اخري خبره د لوا کې دا میګریش سینی ویلې زین کې منشته غری خبره مولوی صاحب دا شیء او چې دا کنه دا موږ اصل له او اشیاء یو ته موږ جوړه کړی دا او اشیاء افعال وزن دي اشیاء چا وزن دي او افعال وزن د غیر منصرف پاودانو کې نشته دي دا به غیر منصرف نه دی کدا اصل کې او کده سی او چې اشیاء په اصل کې شیء او دي فعل یعنی قلب کې شی اصل کې شیء او دي فعل او وزن دي اوس د غیر منصرف پاودانو کې رااله که چې منګه شیء او اصل جوړ نکونه به غیر منصرف نه جوړيږي سره د دې غیر منصرف دی مجبورې منګه چلته قلب شوی او شیء او د فاصل کې د سیمه وخت ویلی وکنه مې وا د څه خبره د کویلی مې او کنو مې وس خو مې ویل کنه به مولوی صاحب صرفین ویلی صرفینو چې موږ به قلب څنګه پیژنو وای د دې صيغه چې کوم نور مرګري صيغه د مشتقاتونه هغه کې به ګورو لکه مثال په تور باندې ادورون ده کنه ادورون د دې واحد راځي دارون جمع سره راځي دورون دلته وو چا کراله مینس کې راغله کنه او د دې تصغیر راځي دویرتون راځي کنه نو پته لګي چې دا وو مینس کې ادورون دی اصل کې ها همغه څه جوړ کړي اصل کې ادورون به او معنی بدلیږي وجوهن ولا قاعده هم ویل کنه اصل کې ادورون دی ادورون نه بلکې سره ادورون به و په همزه بدل شوی ادورون به همزه دال تر غلي ادورون به د اصل کې د سلوبه شوی دا مې په پرو وخت می ویلو کنو می پته نه لګی دا خبره مې کړې و بهر حال و اصل کې مینس کې کم چې همزه تی جوړه شوی هغه و او موږ دلته فا کلمې تر راولې دي نه معلومه شوله همدا شان مولوی صاحب لګ برو غوري قسیون من وی اصل کې دا قصوون دی ښا نه قصوون نه ما قوسون دی اصل کې قوسون دلیل په سره ته مفرد وای کنه قوسن الته ان کلمه کې دی نو قوسون جمع راځي امون قصوون وایو او لام کلمه ته وړي دینه معلومه شوله زمون استاد وای چې د قلب یو طریقه دغه کوم چې تاسو ویل چې نور سی غو ته به وګوري الته پته لګي چې دا حرف اصل کې به کم ځای کې دی رسیدا کنه
یو بل طریقې هم ده هغه دا را کچري من قلب ونکو غیر منصرف څه وجه نه جوړیږي لکه اشیاء کې چې غیر منصرف وجه نه جوړېدله سوا د دې چې قلب ومنو چې دا اصل کې شی او ده اوس پوه شولې مخکې راځي مشکل خو نه دي لم یکو توجه جی لم یکن کنون غرزیږي کله جوازم داخل شي کان یکون معنی کلم نون کله غرزیږي او کله نه غرزیږي کله چې غرزیږي ولی غرزیږي علما د صرف فرمایي دا شاذ دي زمونږ استاد محترم زمونږ د مصنف استاد محترم وجدام شاذ نه دي بلکې قاعده بیانوي چې کله حروف جوازم په دسی فعل باندې داخله اخره کې حرف علت فی غرزیږي امدق شان کچری د کان یکون مضارع باندې داخل شي کنه هم دا نونم غرزیږي او دا صيغه چې نون غرزيږي دا صرف یکون پورې خاص ده د دې په ټولو صيغو چې د یکون راضي کنه دا پکې چلی دی شي جوازن او د دې نه علاوه بل ځکه دا قاعده نشته لري دا اعتراض باندې کې چې لکه دا قاعده بل ځکه نشته نه دي کنه نقصان دی ورکول چې یکون کې د سره یو ځکه نه چلی دی لکه کې یکون ګرځي کې چلیږي دا لکه مثال به تور یو بل قاعده تاسو زمي چې یو ځای پورې خاص وي یا الله کی تاسو بدر چې یا حرف ندا ور داخله شو حمزه به نه د غرزدلې اصل کې دلته یو قانون دی چې کله الف او لام راغلي په د اسم الهی په نوم د الله پاک په نومونه یو نمونه کې یو نوم باندې الف لام راغلي یو بدل د حمزه نوي په من شوري کله چې د الله په نومونو باندې الله په نومونه کې په یو نوم باندې الف لام راغلي وي او دا الف لام بدل لچانوي حمزه نوي نو د غالب لام معنی کوس دقه معرب باللام اسم الهی باندې یا ور داخله کې دي الف نه غرزيږي یا الله ذکر الهون الف لام راغله تاسو دا کنه دا قاعده صرف لفظ الله پورې خاص ده یعنی اسم اسماء الهیه پورې خاص ده بل ځکه چې نشته چې بل ځکه دا کار شوی چې حمزه غرزیدلې هغه به ځکه الف لام راغلی او به ته یا ور داخله کې الف الف غرزه نو ګره دې پورې خاص شوره خاص ده کنه دغه شان دا وخت د یکون ولا قاعده ویل جنون بغرزيږي اثر به یکون پورې خاصه بل ځکه نه پوهه بنه شولې بل فائدہ څلورمه فائدہ شول تقریبا ما ته لګ برو غورې مونږ قانون دار توجه کله چې فا کلمه کې یا راشي نو قانون دار او یا بدل د حمزه نه نوي اصلي یا راشي فا کلمه کې د چانه بدل نوي راغلي دغه یا به پتا باندې بدل شي او تا به پتا کې مدغم شي ویلي مو کنه اتصرا یادم شي کنه اتصرا نه څه جوړ شوی یو دویم توجه کشری دا یا بدل د حمزه نه راغلی لکه وګ وګ دیخه یا بدل د چانه راغلی د به د قانون نه چلیږي چې وست دغه یا پتا بدل کا او تا پتا کې دا کې به نه چلیږي عزت اعتراض الکه ای تکله کیو کو رکنه ای تکله کی دا ای تکله دی نه دا خو دې کې خوشوي کار ده ای تکله کی بس نه چلیدل ولی یا بدل د حمزه نه راغلی قانون نه چلیدو ای تمره کی یا بدل د حمزه نه راغلی قانون نه چلیدل چې یا پتا بدل کا او تا پتا کې مدغم کو نه چلیدو کنه اعتراض اتخذ کی دا کار والی شوی یار اصل کې څنګه اتخذ او یا بدل د حمزه نه د اصل کې اتخذ د حمزه ثانی یا شول د سیده څنګه کوم قانون ته وي راس بوس ذيب بوجماني نو تجلل شو ایمان قاعده بوجماني ایمان قاعده وای ایمان د وجنه کا نو اتخذ نزول شو اتخذ او به تاسو ګورئ یا پتا بدل کړي او پتا پتا کې مدغم کړي غلط کار دی کړي اتخذ دی جوړ کړي خبره پوه نه شولې پکار خدا وا چې کوم یاد امزین بدل رغري کې قانون نه چلیږي تا خو چلولې وې دا شاذ دی یار بس ځکه زمنګ د مصنف استاد وې دي کې شاذ ماز نشتا اصل کې لو بده څه شوی دا کم یا تاسو نه کنه اتخذ کې دا یا بدل د حمزین نه ده دا څه نه ده حجی صحیح دا یا بدل د حمزه نه
اچھا جی هغه وی دا تاسو چې کله تا یې نه کنه دا تا افتعال والا نه ده چا والا نه ده بلکې دا تا خپل تا ده یعنی د سی وایي مناسب بیا مې خبره مې ونه کړله اتخذ جوړ شوی کنه نو دا سوال وکړو چې اتخذ نه اتخذ څنګه جوړ شو دا سوال زه بیا رامعات کوم لږ متوجه شي ور قانون خدا دی چې کوم یا بدل د چا نه رغلی حمزه نه دغه یا پتا کې پتا نه بدلی کی چې پتا کې مدغم شي قانون دار اتخذ کیو ګوري یا بدل د حمزه نه دا بهم یا بدل شو بچا باندې تا باندې ابهم پتا کې مدغم شوی څه جوړ شوی دا جواب او تور کوي وای مولوی صاحب څه خبر واوره دا ته چا ویلی دي چې دا اتخذ اصل کې اتخذو او اتخذ اصل کې اتخذو دا ته چا ویلی غلطه وی دا ته دې مجرد تخذ د قسم یا باب د تخذ يتخذو اصل کې اتخذ دي وخت مولتا ابتعال نه دا خبره مې غلطه وکړه صحیح وي مکا اصل کې څوک دی اتخذ یو تا د فاکرمی والا دا او دا خپل تا او یو تا افتعال دا نو دوه تاګان رالي اد مضاف ولنه قانون دی پکې وچلیدل کنه چې کله دوه حروف یو ساکن وي مد ولا قانون اتخذت جوړ شو تا دا چې ویلې دي چې الکه دا تا چې وکنه دا سکه اتخذ دی وغه اتخذ او به اتخذ شو به اتخذ ځان نه لګي ځان لړ چې بس تخذ يتخذو دی او دا بیزاوی ذکر کړی دي چې دا خذ په معنا د امراضي وای بنه شولې څه ټیم دی بس بکوخه بقای به